أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله العظيم. محترم سامعين داد سورة البقرة وأتيم نمبر آيات الہ العالمین فرمائی ولقد آتینا او خامخا په تحقیق سره ورکړې ومونږه موسی الكتاب موسی علیه السلام ته کتاب تورات وقفینا او لګل مونږه من بعده د موسی علیه السلام مبارک نه بعد بالرسل رسولان وآتینا او ورکړې مونږ عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم علیه السلام ته البینات واضح دلائل معجزات وأیدناه او قوی کړې مونږ عیسی علیه السلام بروح القدس بروح القدس سرا افکلما ای بس هر کله جاءکم چراغل او تاسی ته رسول یو رسول بما په هغه پیغام سره لا تهوا چې نو خو انفسکم استاسو نفسونو استكبرتم نو کبر کو تاسی ففریقا کذبتم بس یو ډله دروغ جن کړه تاسی وفریقا تقتلون او بس یو ډله تاسی قتل ک وقالو او ویل دی یهودیانو ویل قلوبنا زمون زنو باندې غلف غلاف دی بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي باری تعالی بکفرهم یعنی په دوی باندې باری تعالی لعنت کړي دی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون بس لز هغه دي چې ایمان راوړي دوی. دا لفظي ترجمه دغه آیتونو وا بدلته کې د بنی اسرائیل بل قباحت باری تعالی ذکر کړي او رسول عربی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ور کړي. د رسول الله مبارک خدا خوخه و چې يهوديان دغه بنی اسرائیل په ما باندې ایمان راوړي. الہ العالمین په دغه آیتونو کې د اغي او قبیح سیز ذکر کړي. هغه دا چې په يهوديانو کې دغه بدبختی موجوده و چې دوی انبیا قتل کړیو او دغه بدبختی موجوده و چې دوی تکذیب د انبیا کولو د انبیا خبرې نه منلې. او د رسول الله مبارک په دور کې کچرته دغه بنی اسرائیل او يهوديان په دې باندې ایمان را نوړي نو دا څه بعید خبره نه ده ولې چې د دوی کم آبا او اجداد دي هغوی دغه عمل کړي او چې انبیا قتل کړي وو او تکذیب د رسولانو یې کړي وو. الہ العالمین پدې کې فرمایي چې مونږه موسی علیه السلام ته تورات ورکړو او د موسی علیه السلام مبارک نه بعد تر عیسی علیه السلام مبارک پورې الہ العالمین انبیا رسولان را لېږلي. تفاسیر لکه الجامع لاحکام القرآن دغه شان تفسیر کبیر وغیرہ نور تفاسیر دا خبره لیکلې ده چې د موسی علیه السلام مبارک نه بعد چې کم انبیا راغلي تر عیسی علیه السلام پورې وای دې ټول څور کولو دعوت د تورات ورکولو خلکو ته دا خبره کوله چې تاسو په تورات باندې عمل وکړئ. د تورات کم خبره کم حکم چې موسی علیه السلام راوړیو په دې باندې تاسو فرمان بردار اوسئ. نو هغه انبیا بعضو ذکر کړي چې باغی کې حضرت یوشع علیہ السلام شمویل علیہ السلام ارمیا علیہ السلام حزقیل علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام الہ را لېږلي خودی ټولو ته دا حکم و چې د تورات تاسې پرچار کوئ. نو دا تسلسل جاری وو د تورات حتی چې کله عیسی علیه السلام مبارک راغی
الہ په دې آیت کې فرمایي چې آتینا عیسی ابن مریم البینات، مونږ عیسی علیه السلام مبارک ته واضح دلایل ورکړل. نو عیسی علیه السلام مبارک ته باری تعالی معجزات ورکړل. په هغه معجزاتو کې مړي به راژوندي کول د الله رب العزت په اذن سره. بله معجزه د مبارک دا وه، یو د خټې نه به مارغه جوړ کړ، یو پوک به ورکړ، هغه به والوتو. دا معجزه وه. بیماریانو والا، سخت بیماریانو والا به راغلل دته د الله رب العزت په اذن، هغه به جوړ شو. نو دغه معجزات باری تعالی چاله ورکړل؟ حضرت عیسی علیه السلام. خو چې کله عیسی علیه السلام مبارک راغی، نو تورات خو لا خط لاړ، د هغې حکم خو منسوخ شو، ځکه چې تورات راغی، انجیل نازل شو په عیسی علیه السلام باندې. اوس د عیسی علیه السلام دور راغی. نو دغه بدبختو یهودیانو بني اسرائیلو د عیسی علیه السلام تکذیب شروع کړ، هغه یې دروغجن کړ، د هغې حکم به نه منه. څه شي د وجې نه به نه منه؟ الله فرمایي بما لا تهوى انفسکم، د دوی د نفسونو کم مرضۍ مطابق چې کم حکم به نازل شه هغه به دوی منلو، خو چې د مرضۍ موافق به نه و، د دین موافق به نه و. لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي لا یوافق قلوبکم و دینکم، چې د دین او د زړونو موافق د دوی به نه و دا حکم، دا به نه منلو. نو الله وفرمایل تاسو کبر وکړو. کبر دې ته ویلی شي چې د الله حکم ته ونه مني، چې د الله حکم ونه مني دې ته کبر ویلی شي. الہ فرمایي چې بعضې تاسې دروغجن کړل، چې هغې کې یو د رسول الله مبارک ذات دی، چې نبی علیه السلام مبارک تاسو ته د باری تعالی له طرف نه، حتی چې تاسو ښه پېژنده چې نبی علیه السلام مبارک پر حق نبی دی، ځکه چې الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله رب العزت فرمایي دغه یهودیان چې دوی ته کتاب ورکړی و کنه تورات، وی دوی رسول الله مبارک داسې پیژني لکه خپل زامن چې څنګه پیژني، بلکې زامنو نه هم زیات زما او ستا آقا به دوی پیژنده، خو لیکن د هغې به هم تکذیب کولو. تسلي د رسول الله مبارک ته. او باسې تاسې ووجل، په هغې کې یحیی علیه السلام دوی ونه وجه، په هغې کې زکریا علیه السلام مبارک ونه وجه، حتی چې د خیبر په موقع د رسول الله مبارک ته دغه یو منصوبه جوړ کړې وه چې دوی هغه یو زنانه خیبر موقع کې رسول الله مبارک ته زهر ورکړ، خو لیکن د رسول الله مبارک معجزه و چې هغه مبارک د دنیا نه تشریف فرما نه شه، حتی چې کله حالت د مرض الوصال کې رسول الله مبارک و چې دنیا نه تشریف فرما کېږي، په هغه وخت کې رسول الله مبارک څه وفرمایل چې د هغه زهر تریخوالی زما په دې حلق کې اوس هم موجود دی، زه محسوسوم هغه. نو دوی خو هم دا حربي استعمال کړي و چې موږ رسول الله مبارک ته نقصان ورسو، خو لیکن د الله آیت چې والله یعصمک من الناس، تا به د خلکو نه ساتي باری تعالی. نو هغې فرمان مطابق باری تعالی دې وساتل. یعنې دوی خو هغه وخت هم حربي استعمال کړي و چې رسول الله مبارک ته دا زهر ورکړه، قسما قسم حربي استعمال کړي. د هجرت نه وړاندې په موقع باندې رسول الله مبارک ولې تورې په لاس نه وویستې دوی، د نبي علیه السلام بستر د دوی نښه نه وه چې موږ د رسول الله مبارک وجنو، دی خو دا حربي استعمالولې، خو الہ تسلي ورکړي چې رسول الله مبارک وقالو قلوبنا غلف. دی به ویل نبی علیه السلام په چې کله څه خبره ورته وکړه، دی به ویل چې یاره زمونږ په زړونو باندې پردې دي، ستا د خبرو نه ستا دا خبرې په مونږ اثر نه کوي. معنا دا نو الہ وفرمایل چې اثر یې کولو، خو لیکن چې دا اثر نه کوي دا څه وجه ده؟ الله رب العزت هغه سبب بیانوي بکفرهم، په سبب د کفر دی دوی، چې دوی کفر کولو. د چا کفر یې کولو؟ د انبیاو د خبرو کفر یې کولو، تکذیب یې کولو، دروغ یې ګڼل، دغه شان بعضې وجل. نو الله تبارک وتعالی په غسل کې راغی ختم الله علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې څه ولګولو؟ مهر یې ولګولو. نو الله وفرمایل بلکې لعنت د باري تعالی دی په دوی باندې، خو په سبب د کفر دوی بس لږ کسان دي چې په دې کې هغه ایمان راوړي، یعنې استعداد د ایمان د دوی په زړونو کې و، خو لیکن ګناهونه یې دومره حد ته کړل چې باري تعالی مهر ولګولو دوی په زړونو. الله وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء